السلام علیکم نوې ویډیو سره ستاسو خلکلې وایي اوسوات منګوله علاقه کې ډېره دردناکه واقعه رامخې ته شوې ده چې زوم راپاسي او خپل خواښ څکل ډېر بېدلدۍ سره قتل کړ. کومه خیل داسې حرکت وولې وکړو چې خپل خواښ څکل یې ډېر بېدلدۍ سره قتل کړل او بیا د هغه ځای نه وتښتېدو. دوستانو که چېرې تاسو د دې پوره معلومات باره کې ځان قبلول غواړئ که اوسه پورې چا زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړی کومه زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تل نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دا واقعه په سوات منګوله علاقه کې رامخې ته شوې ده چې زوم راپاسي او خپل خواښ څکل ډېر بېدردۍ سره قتل کوي. د دې زومې د نن له 3 ورځې مخکې خواښ څکل سره خوله وهلې وه چې جګړه یې راغلې وه نو هغه خوله وهلو په وجه باندې دې نه خواښ څکل خپله لور کېنولې وه یعنې د ده ښځه یې نه په کور کې کېنولې وه. ده له په هغې خبره ډېره زیاته غوسه ورغلې وه. ده 3 ورځې بعد تومانچه راواخېسته او د خواښ څکل په کور باندې حمله وکړله او خواښ څکل یې په ډزو باندې ویشتل او ډېر بېدردۍ سره یې قتل کړل. چې کله یې خپل خواښ څکل قتل کړل د هغې نه بعد یې په خپل مور او پلار باندې هم ډزې وکړلې. مور او پلار یې په هسپتال کې ډېر په بد حال باندې پراته دي. دوستانو پولیس وایي چې د دوی په کور کې څه جنګ شروع د هغه جنګ په وجه باندې دغه کس دې ته مجبوره شو چې خپل خواښ څکل ډېر بېدردۍ سره قتل کړي او خپل مور او پلار یې په هسپتال کې ډېر په بد حال باندې پراته دي. هغه کس د ځای نه تښتېدلی دی. پولیس وایي چې ډېر ځل به وشي چې موږ به هغه کس تاسو ته د کیمرې په سترګه راوړو او هغه ټول حقیقت به هلته راښکاره کړي. دوستانو دا کس دې ته مجبوره شو چې خپل خواښ څکل یې دومره بېدردۍ سره قتل کړل او بیا د هغې نه بعد په مور او پلار باندې هم داسې وکړلې. مور او پلار خو هغه مور او پلار چې دا بچی یې دومره په سختو باندې راغټ کړی بیا وله واده وکړي چې کله واده وکړي نو دا بیا په ځان نه پوهېږي او په خپل مور او پلار باندې داسې کوي. دوستانو دې هلک ډېر زیات ظلم کړی دی ډېره زیاته د ظلم انتخاب کړی دا خو تر اوسه پورې پولیس نه دی ګرفتار کړی. پولیس وایي چې موږ یې کله هم ګرفتار کړو موږ به یې تاسو ته د سکرین په نظر باندې راوړو. دوستانو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. زموږ دا ویډیو خوښه شوې وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تر نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي.